میډل ایسټ چې اوسني حالاتو کو د سیاستونو د ډیر لوی ډګر ګرځېدلی دی. د دنیا هغه د سیمه هغه خطه ده چې دلته کې جیو پالیټکس جیو سیاستونه د انرژي سیاستونه همدارنګه د مختلفو میجر پاورزو د هغو انټرست د هغو پریزنس دغه خطه د ډیر لوی مودې راهیسې د یو لوی کړکېچ سره مخامخ کړي ده. اوسني وخت کې هم د پاکستان د په دې خطه کې یو ډیر لوی کردار یو ډیر لوی انفلوئنس د پیس لپاره د ډیپلوماسي لپاره د دې سیمې د پرامن ماحول د قائمولو لپاره د پاکستان یو ډیر مهم کردار مخې ته راغلی. چونکې د په دې خطه کې د ایران د پاغه کې د نور غربي وادونو چې د امریکای سره د جنگ په دې محل باندې هغه هم په نقشه سوي دي. د پاکستان د کوشش دا دی چې د دې تمام شخړو د ډي اسکلیشن لپاره د یو ریجنل د ډیپلوماسي ته لار هوار کړي. په اوسنیو کو موږ وکتل چې د ایران او د امریکا ترمنځ د جنگ په دې محل باندې پاکستان د یو میډیټر د یو منځګړیتوب کردار ادا کړ چې دواړه بلجرنټ هیوادونه د یو داسې د شخړې د کمیدو لپاره فیسیلیټیټر سټیټ یا د کنیکټیویټي یا د بریج ډیپلوماټیک کردار ادا کړ چې دواړه تر یو ام او یو د ساين کولو پورې راورسېده. همدغه رنګ ایران هم چې په دې خطه کې د پاکستان یو گاونډي هیواد دی او پاکستان غواړي چې د یو ښه گاونډي په توګه د ایران سره تعلقات چې دی هغه برقرار وساتي او سره چونکې د سعودي عرب سره زموږ سټریټیجیک زموږ د انرژي په معاملاتو کې زموږ یو اسلامي تړون هم سره د دې صدا واضح ده چې پاکستان د خپل یو داسې ډیپلوماټیک ډګر خپل کړی چې یو سټریټیجیک هیجینګ پالیسی یا د بیلنسینګ پاور کردار چې دیغه کردار ادا کوي. پاکستان غواړي چې د خپل هغه متوازن خارجه پالیسی د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو داسې تعلقات کېږدي چې د سعودي عرب سره زموږ هغه پارټنرشپ هم خراب نشي پاته او سره په میډل ایسټ کې د تمام شخړو د یو پیسفل سټلمنټ د یو پر امن لارې د نیګوشیشن د لارې پاکستان همیشه دغه د ستاینه کړي او دغه پلیټ فارمز لپاره خپل کردار ادا کړي.